استاد زه په یو مسله باندې پویم ډېرو اسانو الفاظو کې داسې مونږ چې کومې سلسلې سره وابسته یو زمونږ چې د چا سره تعلق دی زمونږ چې د چا سره وابستګي ده دې ته وایي تصوف دې ته څه وایي تصوف ډېر خلک په دې کې لګیا دي ځان له تعریفونه کوي تصوف دې ته وایي ولایت دې ته وایي زکریا ملتانی صاحب دا د الله یو نیک ولی دی علما راجمع شو دغه شان د باطن علم ورسره نو صرف د ظاهر څه کتابونه ویلو په هغې هم نه پوهېده راغه د مولانا زکریا ملتانی رحمت الله علیه درګاه ته ورته وایي ته د الله ولی ولایت څه ته وایي مل ولایتو ولایت څه ته وایي هغه د الله ولی و هغه داسې عام انسان نو رب ذوالجلال ورته ډېر لوی شان او شوکت ورکړی خلک ته تپوس کوي مل ولایتو ولایت څه شی دی زکریا ملتانی رحمت الله علیه ورته سترګې پټې کې اے د ظاهر مولیانو سترګې پټې کې چې سترګې پټې کې ورته وایي سترګې کولو کې هغه د ملتان اوسېدونکي علما او مولیانو چې سترګې کولو کې مخامخ ورته خانه کعبه ښکاره شوه وی دې ته ولایت وایي زه تاسو په یو مسله باندې پویم ډېر مختصر وخت کې په اسانو الفاظو کې انشاءالله لوی واړه زاړه اوسني نوې میلمانه ټول به په دې خبره باندې پوه شو مونږ تعلق د چا سره د تصوف سره تصوف څه شی دی دا خلک چې نیکانو خلکو ته ځي د وفات نه مخکې هم ځي او د وفات نه وروسته هم ځي او په یو سلسله کې وابسته دي بیعت ورته وایي دې ته مونږ تصوف وایو د صوفیو په لباس کې ورته تصوف وایي عام خلک ورته پیرانو والا وایي تصوف وایي څه ته په دې الفاظو باندې ډېر په اسانه باندې زه تاسو پویم تصوف کې څو حروف دي څلور حروف دي پکې په تصوف کې څو حروف دي څلور حروف دي پکې اول نمبر تا ده دویم نمبر سواد دی بیا ورپسې واو دی او بیا ورپسې فا ده اول نمبر چې کله یو انسان دته مونږ راغلي یم دلته د رب ذوالجلال دربار کې خپل عاجزي پیش کړو خپل انکساري پیش کړو ځکه مونږ ډېر زیات محتاج یو رب ته مونږ ډېر زیات کمزور یو ډېر زیات خطاکار یو او ډېر زیات ګناهګار یو مونږ راغو دلته د الله کور ته چې د الله کور ته راغو اوس په یو مسله باندې هم ځان پویو خو آخر کې به د رب ذوالجلال دربار کې دعا هم غواړو چې ربه مونږ خو ګناهګار یو نو چې دلته راغو اوس به مونږ په یو مسله باندې ځان پویو په تصوف باندې به ځان پویو تصوف کې څو حروف دي څلور حروف دي پکې پهله نمبر پکې تا ده د تا مطلب دی توبه ته چې کله د الله کور ته راغې دلته به د الله پاک انسانان ناسي دی به هم د رب نه دعا غواړي ته به هم د رب نه دعا غواړې خو په تصوف کې اول نمبر حرف هغه څه شی دی هغه تا ده د تا مطلب څه دی توبه او رب ذوالجلال فرمایي توبو الی الله جمیعا ای زما بندگانو ټول په اخلاص باندې د رب ذوالجلال دربار کې توبه وباسئ دا د چا حکم دی دا د الله حکم دی چې ای زما بندگانو توبه وباسئ دا الله نبی سے فرمائی یا ایوہ الناس توبو الی اللہ جمیعا دا اللہ نبی فرمائی اے خلقو تاسو در رب پا دربار کے پا اخلاص باندے توبہ وباسے دا اللہ نبی فرمائی فإنی اتوبو دا اللہ محبوب مونږ ته یو تعلیم را کئی مونږ چې دلته راغو مسله زده کو توبین باندې ځان پویو دا الله نبی فرمائی وی زه د رب په دربار کې هر ورځ سل پیرې توبه وباسم په تصوف کې اول نمبر حرف څه شی دی تا ده پکې د تا مطلب څه دی توبه ویستل چا چې توبه ویستله کم انسان چې د رب په دربار کې توبه ویستله فائدې څه ده د الله نبی فرمایي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہما مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې د رب په دربار کې په اخلاص باندې توبه وستلا رب ذوالجلال د توبې برکت داده رب ذوالجلال د ګناهونو نه داسې پاکي گویا کې تاړو ګناه نه دا کړی دا تصوف کې اول نمبر کم حرف ته تا دا د تا مطلب څه دی توبه او چا چې توبه وستلا یاد ساته دا الله نبی فرمای چا چې توبه وستلا رب ذوالجلال پر رزق کې برکت اچي رب ذوالجلال مال حال کې برکت اچي او رب ذوالجلال د هر قسم آفت او بلیت او مشکلات نه خپل زمان کې ساتي او رب ذوالجلال خپل فرمایي کم انسان چې د رب ذوالجلال دربار کې توبه وستله باری تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي
چې رب ذوالجلال توبه وستون کې سره محبت هم کوي. نو چې مونږ دلته راغو د رب ذوالجلال دربار ته او بیا مو اخره کې دعا غوښتله، د رب په دربار کې مو توبه وستله، د الله هم را سره محبت دی، د رسول الله هم را سره محبت دی. رب ذوالجلال مال کې هم برکت اچي، رزق کې هم برکت اچي، کور کې هم برکت اچي، کاروبار کې هم برکت اچي. هر قسم مشکل نه رب ذوالجلال مونږ خپل زمان کې هم ساتي. دا د تا مطلب دی. ورپسې تصوف کې تا پسې دویم نمبر